حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې کما زندگی تیرا کړې د خلافت او د بادشاہۍ نن دنیا هغې ته حیرانه ده. امن، زبردست امن، معمولی غوندې ظالم په مظلوم ظلم نشو کولی، سزا به یې ورکوله او په سزا کې به دې ته نه کتل چې دا مشر دی که کشر دی، مالدار دی او که دا غریب دی، او که دا د لوی درجې دی او که هر څوک دی، گورنر دی ولی نی، هغه له به سزا ورکوله. چې کوم عاملان او گورنران یې مقرر کړي وو په هغې به یې 4 شرطه لګول. یو شرط به یې پیدا لګاو چې ته به په قیمتي څاروي سورلي نه کې، برزاون اعلا اس په هغې به سورلي نه کې، قیمتي اوښ په هغې به سورلي نه کې، کوشش کوه چې په خر سورلي کې یا کمزوري اوښ باندې به سورلي کې. خو چې عام حالاتو کې ته ګرځې، یو خو جهاد لځې نو بیا خو قیمتي اس پکار دی، خو چې عامو حالاتو کې ته ګرځې، کور ته ځې، دفتر ته ځې، د مسلمانانو حالات معلومې، نو په قیمتي سورلی به سورلي نه کې، کمزوري سورلی باندې به سورلي کې چې خلک دونه وایي وګوره هلکه گورنر صاحب داسې قیمتي سورلي یاره چې داسې زم وی. او بل دا دی چې قیمتي په سورلی کې دا د بیت المال سره زیاتې هم دی، دا ډېرې پیسې غواړي، داسې به نه کې، په معمولي سورلی به سورلي کې. یو دا شرط. دویم شرط دا چې قیمتي نری جوړه به نه اچوې، غټه جوړه به اچوې، پیړه ډبله، کم چې عام شپونکیان اچوي او مزدوران یې اچوي، چې ستا د یو مزدور او د لیبر جوړه برابري، چې دا فرق پکې نی، قیمتي جامه نری دا به بالکل نه اچي. دریم شرط به دې پکې دی چې قیمتي خوراک به هم نه خوري. اوس که خورې خوره ستا خپل کار دی، خو چې کله عامل شوې او گورنر شوې نو شرط دا دی چې قیمتي خوراک به نه خوري، عام خوراک به خوري. او که چرته داسې مقرره چې خلک تا سره ناست دي او یو ځای ډوډۍ خوري، نو چې کوم هغه لیبر او مزدور خوري هغه به خوري، زیاتې قیمتي ډوډۍ به نه خوري. او څلورم دا دی چې په دروازه به دربان نه ودرې، چې چاته حاجتي او حاجت والا تاله راځي چې هغه ته رکاوټ نه نیغ درله راځي. او که د یو انسان ضرورت یو راتلی نشي نو کور ته به ورځئ. او د شپې او د چوټۍ پر وس کې به په لارو کوڅو کې ګرځې، د خلکو حالات په معلومې. دې ته خدمت وایي، داسې خدمت پکې. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، په هغې به عمل کې چې د خلکو نه ځان به اوچت نه حسابې، ځان به لوی نه حسابې. خلک چې په ځمکه کښېني په خوره به ورسره کښېني. دا به نه وي چې زه خو گورنر یم او زه خو والي یم او زه خو ډېر لوی سړی یم، نه، چاته به په سپکه نه ګورې او نه به په اوچت نظر تکبر به نه کوې. داسې والیان او گورنران، داسې والیان لکه نن چې زمونږ گورنران او والیان او زمونږ د وطن مشران د کمو ګاډو کې ګرځي، کم ځای نه دا ګاډي راغله او کم خوراکونه کوي. د یو وخت په خوراک لکونه روپۍ لګوي او کمې جامې اچوي، او چې بیا حلف علی کم کوټ او کم قصې پیسې کوي. او ځکه نه ته غریب خو دې ورشي، یو دربان نه چې 10 څوکیداران ولاړي، پولیس ولاړي، پرېږدي دې ورته نه، ځکه خو نظام ګډوډ. دا شرطونه. یو ځل د مدینې منورې په کوڅو کې روانو، یو سړي ول آواز ورکړ، وی امیر المؤمنین، تا چې د گورنر دپاره دا کم شرطونه لګولي دي، نو دا به تا د الله د عذاب نه د قیامت پر ورځ بچ کي، په دې به خلاص شي.
چې شاته وکتل ولې وی ورشه د مصر گورنر ته دی وګوره چې کوم عامل دی هغه ته وګوره نو تا ته به خپله پته ولګي د قیامت پر ورځ به د مصر غریبانان یي او ستا به ګریوان بس فورا راغی د مصر گورنر څوک و عیاض ابن غنم فورا راغی یو صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه هغه وی لاړ شه لاول په مصر کې د خلکو نه معلومات والا تپوس وکړه د دې گورنر او بیا چې په هغه ورننوځې نو که نقصان پکې و او زما شرطونه پکې پوره نو عمل نو کړی نو د مټه به ونیسې چې څنګه ای اقسې به مال راولې په کوم حالت کې ناست دي په اقه حالت نه به روچت کې او دلته به مال راول محمد ابن مسلمه رضی الله عنه لاړ په مصر کې تپوس وکړ یاره چې دا زمونږ گورنر صاحب تاسو څنګه سړی دی دا چا نه به یې تپوس کو اهل ری نه د نیکانو خلکو صالحینو نه یې تپوس کو عالمانو نه محدثینو نه یې تپوس کو یاره دا گورنر صاحب څنګه دی یاره سړی خو بد نه دی ښه دی خو دا ده چې خلکو سره ښه نه میلاوي چې ورشې نو بار په دروازه دربان ولاړي نه دی پرېږدي بار به ولاړې په لین باندې او چې کم مالداري هغه مخکې پرېږدي غریبانان نه پرېږدي او دا یو مسله خو پکې راغله بل ځای ورغی هلته یې تپوس وکړو بل ځای ورغی خو چې چا نه یم تپوس کوو دې ته احتساب وایي د خپل عامل دقه احتساب تو که چې دې تا نه کرپشن وکړي غم خدا دی چې مشر غلا کوي کشر وخامخا کوي غم خدا دی چې مشر عمل نه کوي په دین او په شریعت کشر هم نه کوي غم دا دی چې مشر رشوت اخلي کشر به خامخا اخلي غم دا دی چې مشر کې تکبر وي نو په کشر کې به خامخا تکبر وي چې د بره نه سمیږي دغه احتسابي عمل نه چا نم چې تپوس کوي نو هر یو وایي چې یاره نور خو ډېر ښه سړی دی خو تکبر پکې ډېر زیات دی کبرجن دی او لویوالی دی او ځان ته خوښ دی بس چې دا معلومات یې واغېشتل نو د هغې نه پس محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ورغی د عیاض ابن غنم چې کم دربار و د گورنر هاوس ورته وی او کار څه ورته وی هلته ورغی چې ورغی نو په دروازه باندې واقعي دربان ولاړ او د یو درېږه هغه وی زه عیاض سره ملاویږم وی ودرېږه صبر وکړه زه به دې تپوس کوم چې هغه اجازت ورکړي بیا به ملاویږي وی زما ضرورت دی دربار ته څه ضرورت دی اجازت ته څه ضرورت دی وی دغه لپاره آرام کښېني دا د گورنر صاحب اډر دی هغه به اجازت درکوي چې هغه دې وخت فارغ دی نه دی فارغ آرام کوي که آرام نه کوي وی ښه داسې وکړه اجازت یې ترې غواړئ نو ورته ووایه چې عمر یو سړی را لېږلی دی چې د هغه نوم دی محمد ابن مسلمه تا سره میلاویږي خو چې دربان ورغې او وته یې وی چې امیرالمؤمنین صاحب سړی را لېږلی دی او نوم یې خو مشهور محمد ابن مسلمه خو مشهور د پیغمبر علیه السلام صحابي و بس سړي باندې راپرپې راغی او نیغ ودرېد او دی چې سنګ وی راځه صاحب چې دی سنګ ورننوته نو په نری جامه قیمتي جوړه کې ناست دوی مې ورسره ونه کړه وی دا مټې ونیو وی راځه امیرالمؤمنین دی غواړي وی ښه صبر وکړه چې دا جامې بدلې کړم او نور جامې واچوم د سفر او جوبه چوغه واچوم وی امیرالمؤمنین وی چې په کوم حالت دې ولید په حق یې راوله فورا راځه د مټې ونیو او د هغه ځای نه را روان کړو مدینې منورې ته یې راوسته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مدینه منوره کې مسجد نبوي کې ناست و د هغه دارالخلافه خو مسجد نبوي و هلته ناست و دی ورته پیش کوي صاحب دا ستا د مصر عامل دی دا گورنر دی عیاض چې تا مقرر کړی دی وی وایه حالت یې څنګه دی وی حالت یې وګوره دغه یې جوړه ده تا په شرط لګولو چې قیمتي نری جوړه به نه چې قیمتي نری جوړه یې چولې ده تا په شرط لګولو چې دربان به نه ودرې دربان یې ودرولي او زه په ټول ښار کې وګرځېدم هر چا د نور صفتونه وکړل خدا یو خبره ټول وکړه چې په سړي کې ډېر لوی تکبر دی دربان ولاړ دی غریب نه پرېږدي مالدار پرېږدي او خلق پلین ودرې چې کله یې خوښوي سړی وردن نه کړي یو لوی شوشه او یو لوی مسله یې جوړه کړې ده او ډېر لوی تکبر ځان د خلکو نه اوچت حسابوي دغه یې جوړه
حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی د پلار د سنم د پلار د پیژنم غنم او د پلار ته دا غنم ولې وای خبره هغه سرخکته کوي یو وستا پلار بغړی چیلې سرول غنم په عربی کې ګړو چیلو ته د ګړو د چیلو رمې ته او ګړو چیلو ته غنم وای نو استا پلار بغړی چیلې سرولې او د ګړو چیلو تجارت پکاو او ګړو چیلې ډېرې خوخه وي نو په دې وجه وت خلکو غنم نوم کې خو او یو سیب خبره دې ټیک ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه غالک ته ورشه د ګړو چیلو د سرور راکو تک راوړ اکوتا کې راوړ وې نور در سره سره کوم خدا کوتا کواله او د بیت المال چې څومره ګړي چیلې دي زه دا په صحرا کې سره وا ساري بوزو ما خامره راوله تمن چې ما کوم شرطونه لګولې پوره کړې هغه سرخ کته کړو وی صاحب الموت افضل من ذلك وی صاحب مرګ د دینه مال بهتر دی خدا کار را باندې مکو ځکه اوسه پورې گورنر نو خلک به وایي چې گورنر او ګړې چیلې سرون کې وی خلک نشه دی اوسم په سر کې شته اوس تم په سر کې نشه شته ولې ګړې چیلې ما نه دي سرولې ولې ګړې چیلې رسول الله صلی الله علیه وسلم سرولې دي او حضور پاک فرمائی ما من نبی الا رعا الغنم دا سے پیغمبر نه دی تیر شوی چې هغه د ګړې چیلې نه سرول دا هر پیغمبر ګړې چیلې سرول ګړې چیلو کې سرولو کې څه چل تکبر دا کې پیدا شوی دی گورنر وی دا ډنډه بواله او نیغ به دا ګړې چیلې سره او ګوره ما ته وګوره چې ګړې چیلې کله سره نو چا نه وبونه غواړي کم ډنډ نه چې ګړې چیلې وبس کیا بس کې او ګوري چانه ډوډۍ موډۍ نه غواړي د دغه ګړو چیلو په بل شي او باغې بخپله گزاره کوي د تکړش او ته بیا وایي چې صاحب معافي را سره مرګ بهتر دی خدا کار ګران دی وایي چې دا کبر مې د سر نه نیسته که نه نو ته نه سمېږي اقه ګړې چیلې رمې ولا ورکړه او ډنډۍ ولا ورکړي نور درته څه نه نور ښه سړی ما دې معلومات کړی دی د مصر خلک د نور صفت کوي انصاف درکې شته ښه سړی دینداره سړی خو دقه یو تکبر د کې پیدا دی چې دا کبر لږ اوځي نو هله به کار کېږي څو ورځې پې هغه ګړې چیلې وسرولې او بیا راوسته وی راشه دلته ما سره مخامخ کېنه وی وایه که نه څه دی خوښ دی اوس واپس ته گورنر کم او که نه مدینه شریف کې پاتې کېږي او که دا ګړې چیلې سره وی امیر المؤمنین ما خو د ګړو چیلو د سرولو خوند نو لیدلې واقعي زما پلار به ګړو چیلو سره مینه کوله او سرولې وی امیر المؤمنین دا لذت او خوند خو ما نو لیدی دی کې چې کم خوند دی او کم لذت دی او زما د خپې چې کله خوږ شي او کله ستړی شمه او جامونه مې خولې بیږي او د ډنډو بوس کمه او بیا الله ته ودرېږم او الله ته وجاړم زما قسم په خدای چې دی کې کم خوند دی او کم ټیسټ دی او کم لذت دی گورنر کې نه چې امیر المؤمنین په بادشاہ کې واغه خوند تا ته ملو نشي بس زما دا ډیوټي قبوله ده مهرباني وکړه او ما د دې ګډو چیلو څوکیدار مقرر دونه نفقه راکوه چې زما د بچو زما د ښځې پې ګزاره کېږي ډېر خوند راکوي چې دا کله ستړی شم او بانګ ووایي او زه ودرېږم الله ته په هغه خیرنو جامو کې الله ته ودرېږم او الله ته زاري وکړم او وجاړم او ډېر خوند راکوي چې زه ستړی یم او د شپې ودیم ټوله ورځ مې ګډې چیلې سرولې او ګرځېدلې یم او د شپې کله ودیم او زه راپاسم او الله ته ودرېږم او تهجد کوم ناریم خېټه مې خوږېږي او سر مې ښکته کړي نو ما ته خپل پیغمبر را یادېږي ما له ډېر خوند راکوي امیر المؤمنین گورنري دې بل چاله ورکه سنبال کا زما گورنري نه پکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي عیاض ابن غنم اوس د گورنر قابلې نور صفات ته برابر دي خدا یو شی درکې نو اوس د گورنر قابلې ځه اړر دی د امیر المؤمنین واپس مصر ته ځه او ما د مصر گورنر حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه صاحب کم صحابي دی سعد ابن ابي وقاص اوهو هغه د کوفه گورنر کړو خلکو په شکایت قصه به راته چې بل وخت کوم دی وخت مختصر دا یو ټکی د حضرت عمر رضی الله عنه
خلکو په شکایت یو صحابي یو لګوي لاړ شو ته معلومات والا چې معلومات یې ولا او څنګه معلومات والا وی لاړ شه او د دنه پشي شام تپوسو کا او بیا د کوفې کې څومره جامع مسجدونه دي جوماتونه دي دې ځان سره کوره د مخکې د خلکو نه تپوسو کا هغه صحابي لاړ او تپوسونه یې وکړل هغې ټول وی ډېر ښه سړی صاحب ډېر د انصاف فیصلې کوي صاحب چې جهاد یې دی مخکې روان صاحب د غریب او د مالدار فرق نه کوي ډېر سم سړی دی هر جومات کې یو جومات یې پرې نه ښوده په هر جومات کې د هغه متعلق تپوسونه وکړل او بیا ورغې وی امیرالمؤمنین را لېږلې ما ستا متعلق مې تپوس وکړ ما تا کې څونه مونتل راځه اوس ستا ځان سره یو څو جوماتونو ته بوځم یو جومات ته مخامخ بوته اول ته ودرو وی دا څنګه سړی دی هغوی یې صفت بل جومات ته بوته وی دا څنګه سړی دی هغوی یې صفت وکړو خو چې کوم جومات ته به بوته خلکو به څه صفت کو وی صاحب د انصاف فیصله کوي فرق نه کوي صاحب زموږ په جمع کې مخکې راغلي ولاړي او موږ له جمع راکوي صاحب جهاد ته راټولو نه مخکې دي صاحب چې د غنیمت مال تقسیموي په انصاف یې تقسیموي زیاتې کمې پکې نه کوي صرف یو کس په یو جومات کې په الزام ولګا یو کس هغه واقع راته بیا به بل وخت ویم ده ورته خیرې وکړه هغه خو په خیره ولګېدله نو ګوره چې واپس قاصد راغی نو هغه یې صفت وکوي صاحب سعد ابن ابي وقاص کې هېڅ غلطي نشته ما پشي شام په ټولو جوماتونو کې د هغه تپوس وکړه او د هغه په مخه مې هم د هغه تپوسونه وکړل او دا صحابي کم صحابي و سعد دا هغه صحابي و چې اول من رما بسهم فی سبیل الله چې جهاد فرض شو د خدای په لار کې لومبې غشي دیشتې دی ورګه د دې نه مزیدار یو بله خبره درته وکړم دا ده په احد کې چې کله به د غشي ویشته سعد ابن ابي وقاص دشمن ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره ولاړو نو صحابو ته به وی غشي دې ته وغورځوئ تاسو داسې ویشتل نه شئ کولی کم چې دی کوي نو صحابو به بټوې نه غشي دې ته غورځول او ده به غشي ویشته په دشمن باندې او رسول الله مبارک به کتل چې دا غشي په دشمن لګي که نه لګي دی ورته وي د الله رسول زما شاته ودرېږه ځکه چې د دشمن علم نو هغې په ما غزار کوي قانون دی چې ډز د کم ځای نه کېږي دشمن په هغه ځای ډز کوي نو هسې نه تو نه لګي نحري دونه نحرک زه دې مړ شم زما سینه دې سوری چې خو چې ته بچ حضور پاک ورته څه فرمایي واه صرف دو صحابو د پر دا منقبت بل چاله نشته چې د به غشي ویشته د دواړو جهانو مبارک سردار به فرمایل ارمی یا سعد فداک ابي و امي سعدا اولا د ما مور و پلار تا نه قربان پیغمبر مبارک د خپله مور و پلار قربانی ارمی یا سعد ای سعد اولا فداک ابي و امي یا فداک ابي و امي د ما مور پلار تا نه قربان اولا دا د غټ منقبت دی نو ګوره دغه صحابي دی خلق یم صفت وکړو لیکن حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیا هم د کوفې د ګورنرۍ نه معزول که او مدینې ته یې راوست او خلکو ته اعلان وکړو وی خلکه ما که سعد ابن ابي وقاص د کوفې د ګورنرۍ نه سوبکدوش کو معزول مې کو په دې وجه نه چې د خیانت کړی دی په دې وجه نه چې د بېانصافي کړی دی په دې وجه نه چې د تکبر کړی دی په دې وجه نه چې شریعت د حکم کوتاهي کړې ده بس اسې ذمہداري پې نوره ورناچومه دې به راځي په مدینه منوره کې خپل ژوند تېروي داسې انصاف حضرت خالد ابن ولید څومره لوی جرنیل لوی جرنیل صرف دونه الزام و پکې چې خالد ابن ولید خپله کوي او د بل چا نه اوري نور انصاف کوي پوره او جرنیل دی صاحب چیف آف آرمی سټاف چې ورته وایي جرنیل صرف دومره ده چې د خپله مني وی غنیمت کې خیانت کوي وی نه په خپله رستو جنګېږي وی نه مخکې جنګېږي شرعي څه نقصان پکې شته وی نه وی څه نقصان دی وی هغه چې لاندې ورسره کم نور جرنیلانو هغې وی خپله کوي زموږ نه مني بس او دا لا این اډر خو د مخکې نه راروان دی چې څه اډر کوي موږ ورسره ځو بس ډېره تیزي کوي حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ په سوال جواب ولېږه وی د شورا فیصلې باندې به فیصله کوي خپل اډر به نه کوي
د به بیا خپله ډر چلاو څه ګناه خو پکې نه وه هغه ته خبره مضبوطه ښکارېده بیا ورپسې سړی ولېږه وی خالد ابن ولید ته وایه چې امیر المؤمنین وی چې جهادي څومره کارونه کوي شورا سره مشوره کوه نورو لاندې جرنیلانو سره د هغې د مشورې نه بغیر مه کوه لیکن خالد ابن ولید خو هم څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم وته سیف من سیوف الله ویلي چې د خدای د تورو نه یو توره د توره دا لقب ولا پیغمبر مبارک ورکړی بس چې نه منله حضرت عمر بل سړی ولېږه ورته یې ویې لړ شه او خالد ابن ولید به په میدان جنگ کې وي او ورته ووایه چې ستا په ځای زه موقع جرنیل کړم زه چیف آرمی سټاف شم زه جرنیل شم او تا نه دا عهده واخیسته ته به د یو سپی په حیثیت جنګېږي دا نه چې ته به سیکنډ جرنیل شې دا نه چې د هغې نه به لاندې شې دې زمانه کې مونږ ورته چې کومې عهدې ورکوه به نه ته به د یو سپی په حیثیت یې بس لاړ په میدان جنگ کې خالد ابن ولید ته اطلاع ورکړه بس هغه چې هغه کم د جرنیلۍ مشری کم شو هغه یې غله ورکړه او لاندې راغی او د یو عام سپی په حیثیت باندې جنګېده نو چا وله پیغور ورکړه وی ته خو مخکې به د فوج جنګاو څه به دې کول جرنیل وی اوس یې لاندې راوستی حضرت خالد ابن ولید ورته څه وی اس پروا نشته مخکې به مې خلک جنګول اوس به په خپله جنګېږم مخکې به مې خلق جنګول مرګري به مې جنګ ته ور مخکې کول بس ما لپاره منقبت دی اوس به په خپله جنګېږم یو ځل د دې برطانیې وزیر اعظم و زما په خیال یو د دې وزیر اعظم نه مخکې بل و که بل و ټوني بلیر یې ورته وی ټوني بلیر تاسو یقین وساتئ چې د هغه سټیټمنټ و د هغه بیان ما په خپله اورېدلی دی ما په خپله کتلی دی چې د هغه نه تپوس شو د دې دنیا کې د خلکو یو آیډیل زمونږ پرویز مشرف نه چا تپوس وکړو ستا آیډیل څوک دی څوک دی وخت چې د هغه په شان بادشاهي وچلی وایي کمال اتاتورک یو ظالم بیکاره بادشاه و بېدینه بادشاه و هغه نه چا ټوني بلیر نه تپوس وکړو ټوني بلیر نه وایي ستا آیډیل څوک دی یعنی حکومت د چا په شان چلول غواړې ویم وی د مسلمانانو عظیم شخصیت عمر فاروق رضی الله عنه په شان افسوس چې اقصی حکومت وچل انصاف بیت المال نے باقاعده د دین عالمان مقرر کړ په جماعتونو کې کېنول معلمین هغې د تنخواګانې مقرر کړ وی خلکو ته قرآن وښایه د پیغمبر حدیث وښایه چې تاسو بار لګیا یو ځان له مزدوري کوئ تاسو به د دین خدمت سیګاو کوئ تاسو له بیت المال نه تنخوا مقرر څومره کونډې وې یتیمانانو مسکینانو او معذورو په کور کې به ناستو تنخوا مقرر شو او یوازې دا نه چې څومره مسلمانانو او ځوانانو او هغې د جهاد طاقت لرلی شو هغې یې په کور تنخواګانې ورکولې وی بچې تنخوا اخلې خو کله جهاد ضرورت شو نو توره بالې و میدان ته به ځئ فراواني شروع شو زکاتونه خلکو ورکول عشرونه خلکو ورکول دا د پولیس نظام هغه جوړ کړی دی د هغه نه مخکې یو فوج و بس هغې به ټول ارڅه کول هغه وی فوج خو به دشمن سره جنګېږي دننه به امن و امان څوک راولي دننه به زما د قوم حفاظت څوک کوي دي خو به د بار نه کوي نو دا د پولیس نظام یې جوړ د ډاګ نظام یې جوړ کړ چې خطونه یا خلکو ته په اسانه باندې رسیږي ځای په ځای پولونه جوړ کړل پولونه او ځای په ځای بیت المال جوړ کړو او سرکاري ځمکو کې غریبانانو باندې تقسیم کړئ وی راشه شابه ځان لی کرئ هسې شاړې پرتې دي څه پې ځان له کرئ بیت المال له به هم شی راځي او ستاسو به مې په خدای قسم د انصاف حکومت د روم یو بادشاه راغی مسلمان شو جبله نوم جبله ابن هم عمر فاروق ډېر زیات خوشحاله شو چې د روم یو بادشاه راغی او هغه مسلمان شو د روم هغه بادشاه وی چې زما زړه کېږي چې زه عمره وکړم عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی زه به در سره یو ځای لاړ شم دونه پروټوکول یې وله ورکړه وی زه راسره یو ځای ځم او تا سره عمره کړم چې ته عمره کوې چې زه راسره وکړم لکه اوس یو بادشاه لاړ شي او د سعودي بادشاه ورته وی زه راسره ځم زه راسره یو ځای طواف کړم طواف شروع دی لاړل مکې مکه مکرمې ته طواف شروع دی
عمره ده نو عمره کې خلک د احرام دا لنګ ورته وي لنګ یې تړلی وي او په هغې کې طواف کوي طواف دوران کې یو بانډیسي چېرته هلته خورش زیات وي او ډېر لوی ټیلي یو بانډیسي چېرته د هغه جبله د روم بادشاه چې مسلمان شوی د هغه پلنګ خپراله پلس کې ښکته چې خپراله هغه چې څنګه قدم واخیسته نو د هغه نه لنګ اوس پړدی شو لنګ ته پرېوت نو بل څادر ورسره و عورت یې ښکاره نه شو دا نه یې پټ کړ خو لنګ ته پرېوت چې پرېوته نو دغه جبله لاس اوچت که هغه بانډیسي یې ښه مضبوط یو څپېړه و په دونچاقو دی زما پلنګ دی خپه کېښوده او زه دې بربنډ کړم زما نه یې لنګ وغورځه بانډیسي څوک و هغه خو د حضرت عمر په رعیت کې هغه ته خو انصاف معلوم و چې که ته بادشاه او ته زوروره مې خو ته ظلم نشي کولی نیغ لاړ حضرت عمر فاروق له وایي دغه جبله ده په څپېړه ووالې چې طواف خلاص شو عمره خلاصه شرابې غوښته ښه په نرمۍ ورته وایي وایي دا بانډیسي یې په څپېړه والې ده وایي ولې دې ووه وایي زما پلنګ یې خپه کېښوده او زما نه لنګ وغورځېد وجود مې لاندې ښکاره شو هغه ته وایي تا راته پلنګ خپه ولې کېښوده وایي صاحب ما په قصد نه ایښود د لنګ ولې ځان پسې راښکه په کار خدا دی چې لنګ یې اوچت کړی وي حضور پاک خو فرمایي چې لنګ به د ګېټو نه اوچتی د ولې لنګ ځان پسې راښکه او ما په قصد نه پرېښې خوره شو ډېلو ما خپه کېښود هغه در په لنګ راله د چې قدم واخیست نو لنګ یې اوس پړدلی شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه جبله ته وی جبله داسې کاندې چې زیاتې دې کړی هغه قصدن په تا خپه نه دی ستا زمونږ پړه کې ډېر لوی قدر دی چې ته مسلمان شي زه در سره رالم او ما په خپله در سره طواف وکړ اوس داسې کار دی چې د خدای په نسته مسلمان شوی نو په اسلام کې مشر او کشر نشته انصاف هر چا سره دی دا باندې سیره دا کول غواړي امیرالمؤمنین ورته وی بخوې نه معاف کوم څپېړه یې رانیستله او څپېړه به ترې وباسو هلکه میلمه دې معاف یې کوې نه یې معاف کوم هلکه ته نه ګورې چې زه ورسره د مدینې نه رالم او ما ورسره طواف وکړو وی صاحب هر څه ټیک دی خو د پیغمبر مبارک وینا ده پرېږدم نه ما نه څپېړه ایستله په ډک مجلس کې په ټول طواف کې او څپېړه به ترې وباسو حضرت عمر هغه ته وی داسې وکړه دوه خبرې د شریعت وینا ده اوس یا به دنه څپېړه وباسي او یا دا ده چې ته به دې راضي کې جبله وی صاحب ما له یو دوه درې ورځې مهلت راکړه زه به یې راضي کړم ډېره ښه راضي کړه په هغه دوه درې ورځو کې هغه جبله واپس وتښتېد روم ته واپس عیسایي شو وی داسې اسلام مې نه دی پکار چې ما نه دې په حل کې خلک څپېړې وباسي هلکه کمبخته داسې اسلام پکار دی چې د غریب او د بادشاه یو برابر حیثیت دی واپس عیسایي شو چېرته صحابه تلي حضرت عمر ته چا وی چې سړی خو تښتېد روم ته لاړ وایي هغه ته خو نیکبخته ما ډېره ښه خبره کړې او د انصاف خبره مې ورته کړې او د شریعت خبره مې ورته کړې وه یو صحابي تلي روم ته تجارت ته دا جبله پې خبر شو چې د مدینې منورې نه یو صحابي مسلمان راغلی دی او تجارت کوي نو دی او خپل دربار ته هغه صحابي ته ما پیژنې وی نه صاحب وی لږ سوچ وکړه ما به وپېژنې چې هغه ورته خپل تاج ماج لر کړه وی ودې پېژنم وی یو صاحب هغه جبله خو نه وی همغې چې زه مسلمان شوم باندې سیم په لنګ خپه کېښوده او بیا راته عمر وی اوس به دنه څپېړه وباسي او زه راله واپس عیسایي شو اوهو ډېر بد دی وکړه یو څپېړه څه وه هغه باندې به دې راضي کړی مونږ به ورته مینت کړی او که نه وه نو یو څپېړه کې څه چلو اوس خو ته عیسایي او تا ته پته ده چې د دوزخ خشا کې ټول عمر به په دوزخ کې پروت دی ټول عمر دوزخ ښه دی که څپېړه ښه وه او دا دنه تپوس کوم چې هغه څو ورځې دې په اسلام کې تېرې کړې وې هغه جندي سینګه و مخکې هم دلته بادشاه وي اوس هم بادشاه ځکه چې دې واپس راغی قوم واپس بادشاه کړه او ورته وی فلانکي وی قسم دی هغه څو ورځې چې ما په اسلام او په مسلمانۍ کې تېرې کړې هغې کې چې کوم خوند او سکون و زما په بادشاه کې نشته ډېر پریشان وی راځه مړه بیا مسلمان شه وی اوړه مې کېږي خو په یو شرط هغه شرط دا دی که عمر ما له خپله لور راکوي په نکاح نو زه واپس مسلمانېږم اوس که واپس مسلمان شم نو خلک به پې غورونه راکوي خلک به وایي چې دا څنګه سړی دی
قمقل کله مسلمانېږي کله واپس عیسائی کېږي بیا مسلمانېږي نو که عمر غوندې سړی امیر المؤمنین ډېر لوی سړی دی ما له لور راکوي نو زه به ووایم چې زه مسلمان شوم په دې شرط چې امیر المؤمنین عمر غوندې شخصیت ما له لور راکړي صحابي ورته وایي که زما د لور خبرې اوس په دقه ساعت یې دله درکوم که زما د وس خبرې ما ته وایه چې وکړم نو لور د عمر ده هغه خو د هغه نه بغیر د فیصله نشم کولی خو داسې کار دی زه را تجارت خپل پرېږدم دا سامان دلته پرېږدم زه مدینې منورې ته ولې تا خدای مسلمان کی نو عمر ته وایم نو که هغې لور درکوله نو واپس راځم دې لاړ مدینې منورې ته کافي مزل و ډېر مزل د میاشتو مزل و چې لاس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته الوې وې صاحب هغه جبله سره مسلمان شم اسلام ته اړه کېږي خو ستا لور غواړي الله اکبر حضرت عمر یوه لور ګورې په حضور پاک واده وه ام المؤمنین و د مسلمانانو مور حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها نو ام المؤمنین خو په هغې پابندي وه چې د حضور پاک د وفات نه پس ولا تنکحوا ازواجه من بعده ابدا چا سره به نکاح نه کوې ستا لور غواړي لور یا نوسی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی تا ورته ښه ولې نه کوې وی صاحب ستا په لور نوسی کې زما څه اختیار و وی بچې د یو انسان د اسلام نه د عمر لونه خو څه کې چې د عمر ټول زامن او بچیم قربان هله شابه په دې اسپ واړوه او ځان رسوه وی راځه ستا شرط منظور دی بلکل منظور دی د عمر لور خو دې وخت کې نشته نوسی شته بلکل شرط منظور دی راځه هله ځان زر رسوه چې سړی مړ نه شي او کلمه وایي او خدای پاکې مسلمان هغه تاجر واپس لاړ روم ته چې روم ته څنګه ورسېده نو هلته لویه جمع جرګه وه او خلک پریشانه دي او اله ګوله ده د چا نه یې تپوس وکړه وایي دا اله ګوله د څه ده وایي دا زمونږ بادشاه جبله مړ شوی دی او د هغه د جنازې او د هغه د دفن خبرې ایمان یې په قسمت کې نو دا د حضرت عمر هغه د اسلام سره مینه او د اسلام سره محبت او عجزي او کله چې شام فتح شو شام او دې ته شام ته یو دې دی یو غلام دی غلام دوه کسه په یو وخو لښکر ډېر لوی دی اوښان کم دي نو د سره یو غلام و اعلان یې وکړئ دوه کسان په یو اوښ باندې کښېنئ اوښ به ډېر نه ستړی کوی یو کس به لاندې رواني یو به په اوښ ناست دي چې دا لاندې ستړي شي دی به بره وخیږي او دا بل به راکوشي د سره یو غلام دی په اوښ باندې سور روان شو سمنځ یې چې لاړل غلام ته یې ویې اوښ ودروه راځه بره کښېنه او په خپله یې پړې ونیوه غلام ورته صاحب دا څه کې ما بره خیږي او ته پړې نیسې ویم وی دا ولې ته خو زمونږ امیر المؤمنین یې بادشاه صاحب نور خلک به کوي ته به داسې ما سره نه کوې زه به دا اوښ پړې نیسم دا ډېره بده خبره چې زما غوندې غلام په اوښ باندې سوري او د اوښ پړې امیر المؤمنین نیولي ته خو یوازې امیر المؤمنین نه د حضور پاک ملګری یې نږدې او خلیفه د حضور پاک هغه ویې کودېږه خیږه بره انصاف وکړو که د قیامت په ورځ ما نه الله تپوس وکړي نو زه به الله له څه جواب ورکوم او مقصې وشوه تر د شامه پورې تر شامه پورې حضرت عمر به نمبر په نمبر بدلېده غلام به بره ناستو او ده به پړې نیولې چې دی به ستړی شو دی به بره وخته غلام به پړې ونیوه اوس عجیبه خبره دا ده چې کله داخلیږي شام ته هغه نمبر اوس د عمر راغی د کوزېدو عمر غلام ته وی خیجه بره هغه وی صاحب د خدای خاطر وکړه د خو مونږ ښار ته دننه کېږو او د ښار ټول چې څومره مذهبي مشران دي هغه ټول ستا استقبال ته ولاړي نو تا به پړې نیولي زه به بر یم تا لم شرم دی او ما لم شرم دی خلک به څه وایي خلک هم رالل ورته منت وکړه وزیرانو ورته منت وکړه چې امیر المؤمنین د خدای خاطر وکړه دا سړی دمه دې ستړی نه دی او ته په اوښ کښېنه ورته یې ویې نه داسې نه کېږي انصاف نه به کار اخلو انصاف ته به مهرباني کې دقه رنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې دوه ملګري دریو کسانو باندې شریک اوهو دوه کسو پې سورېدل یو به کوزېده قسم د رسول الله مبارک په خپل نمبر کې کوزېده او صحابه به بره سوارو او هغوی ورته وی چې د الله رسوله موږ به خپل نمبر بدلو را بدلو
ته مه کوزېږه موږ 2 کسه یو نمبر کې به موږ ښکته پورته کېږو او ته به نه کې حضور پاک وفرمایل چې زما نه تکړه هم نه یې او زما نه هم ثواب هم زیات نه دی خوښ او زما نه د خدای نه زیات یریدونکي هم نه یې په خپل نمبر کې به د دواړو جهانو مبارک سردار باقاعده کوزېده وایي زه د پیغمبر په سنت عمل کوم غلام بره دی او حضرت عمر رضی الله عنه پړی نیولې او روان دی او د چې شام چې څومره صاحب پادریانو د مذهبي مشرانو هغوی کتابونه راغشتي دي او خپلو کتابونو کې ګوري او مخامخ اوښ ته هم ګوري چې د بادشاه خو دغه اوښ دی او فورا یې اواز وکړه وایي دا هغه امیرالمؤمنین عمر نه دی زمونږ په کتابونو کې چې د پیغمبر علیه السلام د دویم خلیفه د عمر کم صفتونه راغلي دي په دغه سړي کې نه دي دا نه دی دا په اوښ کې سور دی دا د بادشاه په اوښ کې سور دی هغوی ورته وایي دغه نه دی دا پړی چې یې نیولې دا امیرالمؤمنین دی دته وګورئ چې هغې خپلو کتابونو کتل هغه ته یې وکتل وایي واقعي زمونږ په کتابونو کې چې د حضور پاک د دویم خلیفه کوم صفت راغلی دی هغه په دغه سړي کې موجود دی او بیا چې کله لاړ گورنر هاوس ته نو د هغه ځای گورنر ورته وایي او کمیس یې هم شلیدلی و که جاوه کې نښتی و نو کمیس یې هم شلیدلی و هغه یې ځان له وګنډه نو گورنر ورته نوې قیمتي جوړه راوړه وی صاحب دا جوړه واچوه تا له اوس د مصر لوی لوی علما د عیسایانو را روان دي او تا سره ملاقات کوي دا جوړه واچوه دا جوړه دی د سفر هم د دوړم والې نه او شلیدلې هم دی دا بې ډوله دا ډوله یې جوړه واچوه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته څه وایي وایي کفا بالایمان زینه وایي د ایمان نه قیمتي ډولې شی بل نشته هره کې پروت دی انشاءالله زه په جامه ځان نه ډولې کوم زه د الله د طرف نه چې په الله زما کوم ایمان دی نو په هغه ایمان زه ډولې او د ایمان هغه ډول مې خوښ او هغه د مصر او د شام د دغه علاقو چې څومره پادریان او څومره راهبان او مذهبي مشران دال او حضرت عمر فاروق سره ملاقات وکړه د هغه په دغه تواضع په عاجزۍ او په انکسار باندې الله پاک هغوی مسلمانان کړل اسلام به نه خورېږي امن به نه راځي سکون به نه راځي چې بادشاه کې عجزي وي بادشاه د بیت المال پیسه نه خوري گورنر کې عجزي وي مشرانو کې عجزي وي او د بیت المال پیسه نه خوري په خدای کې غریبي وخوري تو که دغسې احتساب راونیسه یو گورنر یو وزیر اعلی اوله چوکه ورکوی دا ګړیو سره چې بیا څوک داسې وکړي نن خو سره خبرې هم نشي کولی سم دم به راسره دلته ګرځي ناست به خو چې هلته د وزارت کرسۍ ته ورسېږي وزیر اعلی شي او گورنر شي بس بیا ورسره خبرې هم نشي کولی هلکه څه چل دی خو عام انسان یې کړ دغه مقبرې له به تم دي دغې له به زم ده دا لا بوج در باندې زیات شو زما او ستا په نسبت حساب کتاب به راسره زیات وي زما او ستا په نسبت نو دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مختصر غوندې حالات مې درته و برکات او کرامات یې څومره دا هم اخیري کې به وره په مدینه منوره کې ناست دی مدینه منوره کې او یو لښکر یې لېږلی دی د میاشتو په مزل لرې دی او د مدینې منورې نه اواز وکړه د هغه سړي نوم ساریه و یا ساریتو الجبل الجبل ای ساریه دې غر ته لږ متوجه شه غر نه ځان وساته د میاشتې مزل چې کوم خلک ورته ناست صحابه تابعین هغوی وې په عمر څه چلو شو د چې اواز چاته وکړه ساریه ته خو د میاشتو په مزل لرې دی یاره کمزوری دی څه عمر نس غلطي وشوه هغه ساریه چې کله راغی نو چا یې تپوس وکړو په پلان کې ورځ تاسو ناشنا څه اورېدلي هغه ویاو په دغه ورځ ما د دشمن سره لګیا وم او جهاد مې کو جنګ مې کو دشمن مخکې زه ورپسې وی مونږ شاته نه کتل دشمن مونږ سره چل کو شاته نه د یو غرو د غونډۍ و د هغې نه نور لښکر راپسې را روان و وی دې کې مې یو اواز واورېده یا ساریة الجبله ای ساریه دې غر ته متوجه شي غر نه ویرېږه وی چې ما اواز واورېده وی ما وی والله انه لصوت عمره قسم په خدای چې دا خو د عمر اواز دی چې غر ته مې وکتل دشمن را روانو بس وی فوج مې دوه ځایه که نیم یو طرف ته و نیم بل خوا الله راله فتح راکړه نو ناس په مدینه منوره کې دی او د میاشتو په مزل لښکر ورته الله ښیي هم او اواز هم ورته رسېږي
او د حضور پاک سره مینه څومره وه چې کله رسول الله مبارک وفات شو دماغ یې وتانګل توره یې راواغېسته او دقسې په منبر د حضور پاک باندې کېناسته او په دې پوړه یې ودرېده وایي منافقین لګیا دي او وایي چې حضور پاک وفات دی نبی علیہ السلام نه مري هغه نه دی وفات هغه د الله راز له تللی ملاقات له څنګه چې موسی علیہ السلام کوه تور له تللی او ان قریب برازي او چې څوک وایي چې حضور پاک وفات دی نو زما په دې توره به سرونه وایي او که چا نه مې واورېدل چې رسول الله مبارک وفات دی چې په دې توره تې سر وه نه مري بلکل دماغ ودان او خو جیبه حالت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گونگے شو ہاں بالکل خبریں نشوے کول حضرت علی رضی اللہ عنہ بے ہوش پروت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ په دغه ورځ یو خپل بل ځای کور والته تللی د پیغمبر علیه السلام نه سار اجازت وغوښتې په دغه ورځ د حضور پاک طبیعت هم ټیک و سر را پاسېدلی او خپل صف ته وکتل صحابه ورته ډېر خوشحاله هم شو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چې څنګه راغی او حضور پاک یې وکتل وفات نو واپس راغی عمر ته وی عمر کوشا وینه کو دیګ بس ابو بکر التودرید رضی اللہ عنہ او دا آیت تلاوت کو اعلان د حضور پاک د وفات کو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسنجزي الله الشاكرين اعلان دا مطلب دی چې د حضور پاک نه مخکې ډېر پیغمبران تیر شوي دي او رسول الله مبارکم بس وفات دی او بیا اعلان وکړه چې من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات که څوک د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کوي نو بس خدای بیا مړ دی او وفات دی او که څوک من کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت که څوک د خدای عبادت کوي اجم دی د مرینه او چې دا اعلان یې څنګه وکړ حضرت عمر واورېد حضرت عمر فرمایي وایي په خدای قسم که دې خپو ټینګولی شم خپو مې کار پرېښود او په یو درز مکې ته پرېوتم ما خو یې حضور پاک نه دی وفات خو واقعي وفات شوی نو حضرت عمر رضی الله عنه د حضور پاک سره ډېره زیاته مینه لږه نه ډېر محبت د وفات خبرې پاتې ده خو ختم شو نو دا که موقع وکه خیر انشاءالله نو آینده جمعه کې برته بیان کم انشاءالله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سبازه د زندګۍ حالات مو شروع کړیو هم څه د دینی مقاصدو د پاره او د هغه لوی شان هم ته معلومیږي حضرت عمر رضی الله عنه په خپله زمانه کې هغه کارونه وکړل چې هغه بل چا نه و کړی لکه مثلا چې څومره معلمینو ځای په ځای د قرآن استادان کینول مدرسین یې کینول هغوی له د بیت المال نه تنخواګانې مقرر کړې او دا په دې وجه چې که دا غریبانان لګیا شي او خپله مزدوري کوي ښځه بچي خو ټول لري نو بیا دی درس نشي کولی قرآن نشي خولی دی به مزدوری کوي رزق بل ګټي او کدی به قرآن خی نو لومبی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې مستازانو د قرآن لرو معلمین له تنخواګانې مقرر کړي او چې چاله تنخوا په یو شي ورکې نو هغه بیا ډېر زور هم لګوي بیا د هغه سوچ هم دی که دا کار نه کوم نو هلته تنخوا را باندې بندېږي او دغه برستو کو که دا نه کوم نو ګناهګارېږم ځکه په دې سیز زه پیسې اخلم نو یو معلمینو له استادانو له تنخواګانې مقرر کړي دا یوه شو دویم بیت المال ډک شو نو اعلان یې وکړه چې کم ماشوم پیدا شو هغه راځي او د خپل ماشوم اندراج کوي هغه ته به وظیفه میلاویږي د بیت المال نه کم ماشوم چې به پیدا شو بس به راغی او د بیت المال چې کم سیکرټري و هغه سره به یې نوم ولیکه چې زما ماشوم په پلانکي تاریخ پیدا شو او دی نوم دی او دی د پلار نوم دی هغه له باقاعده ماهانه وظیفه مقرر شو چاله به د میاشتې تنخوا ورکوله او چاله به یې غونډې کال پس کال کې غونډه یو کال ورکړی او چاله به یې د شپږو میاشتو ورکوله هر ماشوم له دا ماشومان دي
دی به څه کوي؟ دا خو واړه دي، خو د دې مور پلار د دې ذمهداري اوچتوي. دې له وظیفه تنخوا مقرروم چې مور او پلار ته د خپل بچي پرورش اسان شي. زما په خیال چې په دنیا کې ما چې نن سوره پونه اندازه را یو جاپان ته چې د لاړم نو هلته دا شی شته. هغې چې کم ماشوم پیدا شي نو هغې له تنخوا مقرر کړي او بل ځای نشته. الله پاک د کونډې چې څومره وي هغې له باقاعده مستقلې وظایف مقرر کړي. یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بازار کې روانو، یو ښځه راله، بخاري شریف کې راځي، د شان ول آواز ورکړه، وی عمره ما پیژنې؟ وی نه. وی زما خاوند په پلان کې جهاد کې شهید شوی دی، زما پلار په پلان کې جهاد کې شهید شوی دی، دا یتیمانان واړه بچی مې دي، د دوی اسم نشته، دونه څه نشته چې په خوله کې واچوي وی چوپي، او دا خو به برباد شي، د لوږې د لاسه به دا ټول مړه شي، او زه د پلان کې لورې ما. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته مرحبا بنسب قریب، ته خو ماته نږدې مسلمانان په حیثیت د اسلام ډېره نږدې رشته داري ده، د نسب نه د اسلام رشته داري، ځکه چې ته د پلان کې لورې نو هغه خو د اسلام دپاره ډېره غټه قرباني ورکړې ده. وی راځه بویت د بیت المال ته، بلکې کور ته یې بوتله، او په کور کې یو اوښ تړلی و، خو غټ اوښ سوره، او هغې یو طرف ته بوجۍ ورته یو انډې وربار که، او بل طرف ته یو بوجۍ انډې وربار که، او د پاسه یې ورته جامې او هر څه کېښودل. وی ځه دا اوښ هم ستا شو، او د ښي طرف ته او ګس طرف ته چې په دې څومره سامان دی او د پاسه سرباري ده دم ستا دي، او پروا مه ساته، دا به لا خلاص شوي نی چې نور مال به هم در رسېږي. ما دې نوم په بیت المال کې ولیکه، بیا مه راځه، تاله به کور ته شی درځي. یو صحابي ورته وایي حضرت عمر ته وایي اکثر تله ډېر لوی مال دی وله ور نه که، خلک یو بوجۍ ورکړي، نیمه بوجۍ ورکړي، نو دوه غټې بوجۍ دی ورته په اوښ بار کړې، د پاسه سرباري دې مو ورته کېښوده، جامې خوراکونه هم دې ورکړل، او بیا اوښ دې مو سره ورکړ. حضرت عمر ورته وایي هغه کس ته، وی مور دې بوره شه، وی تا ته څه پته لګي چې دا د چا لور ده؟ وی په یو زمانه کې د حضور پاک په زمانه کې د دې پلار او د دې ښځې رور، د دې پلار او د دې رور یوه قلعه دوه په دوه قبضه کړې ده، یو قلعه، او بیا چې مونږ ورلو هغه غنیمتونه هم تقسیمول نو ټول د دوی کېدل، لیکن هغه غنیمتونه په ټولو مسلمانانو باندې تقسیم شو. دا د داسې نر پلار لور ده او د داسې نر رور خور ده. نو دې ته به حضرت عمر نه کتل، هغه د اعلان کړی وی که د فرات دریاب په غاړه سپی د تندې مړ شو نو د قیامت په ورځ به یې تپوس د عمر نه کېږي. د فرات دریاب څه مطلب؟ چې اوبه شته، اوبه شته ولې سپی د تندې مري؟ عمر له پکار دي چې دریاب ته ګودرې جوړې کړي، یوازې د انسان غم به نه کوي، د څاروو غم به هم کوي، د حشراتو غم به هم کوي، د سپو پیشوګانو غم به هم کوي. پکار دی چې دریاب په غاړه وړې وړې ګودرې جوړې کړي چې سپی ورشي او هلته دې اوبوس کړي، زمرې ورشي چې هلته دې اوبوس کړي، پړانګ ورشي او هلته دې اوبوس کړي. دا سیسټم یې حضرت عمر رضی الله عنه، نو چې د سپي فکر یو انسان کوي نو د انسان فکر به ولې نه کوي؟ هر چا له باقاعده وظیفه مقرر شوه، تنخوا مقرر شوه، کونډې له مقرر شوه، یتیم له مقرر شوه، چې نوې پیدا شو ماشوم هغه له مقرر شوه، او چې کوم قاریان او عالمانو هغې له تنخواګانې مقرر شوې. یو سیسټم، او دا په څه باندې؟ داسې کارخانې نه وي جوړې کړل چې کارخانې دي، دا هغه پیسې وې، او داسې ټکسونه هم د ظلم نه چې دا اوس کوم د ظلم ټکسونه دي، دا صرف او صرف په زکات او په عشر. د خلکو نه به عشرونه او زکاتونه راغونډول چې دا عشرونه او زکاتونه به خامخا ورکوي، او هغه عشر او زکات په خپله به خلکو راوړه. د خلکو مزاج داسې جوړ شوی و چې عامل به ورغې په خپله به یې ورته تیار کړی. ولې؟ هغې وی چې دا عشر او زکات موږ شروع کړی دی، زموږ په مال کې خدای برکت پیدا کوي. هغوی یو سوچ جوړ شوی. زه اوس هم تاسو ته یم زما وروڼو، صرف زموږ د ضلع چارسدې د دې خپلې ضلعې به والو، هغه خلک چې په هغې عشر فرض دی، په غنمو کې، په جوارو کې، په ګوړه کې،
یا په نورو څیزونو کې عشر په خپل فرض دی او یا په نغدو پیسو کې په زکات لازم دی. په خدای که دوی دا خپل زکات او دا عشر راوویسته که په دې غونډه 400 کې غریب پاتې شو نو راشه د ما په مخ لاړې وکړي، بلکل به نه پاتې کېږي. په دې غونډه 400 کې دا ټولې مدرسې به چلېږي، په دې ټولو جوماتونو کې چې کوم قاریان او حافظان ناست دي په خدای چې د دې تنخواګانې هم پې کېږي. دا مدرسو چندو ته هم پکې ضرورت نه راځي، خو څوک ورکوي نه عشر او زکات. صدقه خو ډېره لویه خبره، نفلي صدقه. عشر څوک نه ورکوي، زکات څوک نه ورکوي، نو نقصان یې څه دی؟ نقصان یې دغه آفتونه دي. ګلی پې راشي، باران پې راشي، زول پې راشي، بیا اوچو سره لاندم سوځي، ټول برباد. سیلابونه پې راشي او دغه یې پرېږده. په رزق کې او په مال کې بیا برکت نی، هلته ورته بیماري جوړه شي، هلته ورته دشمني جوړه شي، هلته ورته داسې سقا بیماري جوړه شي چې ډاکټر وایي دې علاج نشته. بیا اسلام آباد ته او لاور ته او پېښور ته په هسپتالونو ګرځئ. نو د خدای نیکبخته مرداره دې پې وخوړه، حرام رزق دې پې وخوړه. د خدای نیکبخته عشر د غریب حق دی، هغه د غریب حق دې پې وخوړه. د ګاونډي مسکین او د کونډې او د یتیم حق دی، هغه دې په دې خپلو بچو وخوړه. نو چې ته پردې حق پې خورې نو الله به رانیسي او که به در رانیسي. حضرت عمر دا نو کړی، مسان علاج و، کارخانې جوړې که او ملک کې به پیسې پیدا شي، عشرونه غونډ کا. خلکو ته ووایه خو ولګوه په صحیح ځای باندې، داسې نه چې غونډی د خلکو نه او خوري دې ممبران، غونډی د خلکو نه او خوري دې دا په کورسو ناست ټیکهداران، دا ممبران او دا وزیران دا دی خوري. دې له څوک عشرونه نه ورکوي. یو سړي ته پته ولګېدله چې په ما عشر دی او ما نه اخلي، هغه مخکې راځي او په خپل ګاونډ کې به کونډې له ورکوي. عامل له هغې عشر دغې کونډې له مې ورکړی، دغه یتیم له مې ورکړی، دغه رور له مې ورکړی چې غریب دی، دغه رواره له مې ورکړی، دغه خورایي له مې ورکړی دی. په دې ټولو زکات کېږي، عشر پې کېږي. جنگ بم ختم شي، حسد او بغض بم ختم شي. چې یو سړي ته په ګوند کې د یو خان د طرف نه، د یو ملک د طرف نه، د یو زمیندار د طرف نه عشر او زکات ملاویږي، هغه به ته قربانېږي، هغه به ته غلا نه کوي، بیا هغه به سره حسد نه کوي، هغه به سره بغض نه کوي، دې سره ورولې جوړه شي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا سیسټم یې جوړ کړی او په لاره ځای په دې پلونه جوړ کړل چې خلکو ته تلل راتلل اسان شي. او د ډاک سیسټم یې جوړ کړ، ځای په ځای ډاکخانې جوړې کړې، لکه اوس چې ډاکخانې، ځای په ځای کوټې جوړې کړې، تنخواګانې مقرر کړې چې دلته به ډاک ځي. 400 کې مثلا مثال در کومه، په ناګومان کې مثلا، په شب قدر کې، په پېښور کې، په نوخار کې دا ډاکیان به تلل، ته به یې ډاګونه وړل، هغوی به د خپل علاقې بیلول. او دا د ډاک سیسټم هر چا ته به په ورځو کې، په میاشتو کې ډاک نه، په د 2-3 ورځې کې به او هغوی له څاروي واخېستل دی ډاک والا له، په لږو ورځو کې به خطونه خپل ځای ته رسېدل. امن راغی، داسې امن راغی، مجال خو شته چې په ځمکه به د چا نه بوجۍ د غنمو پرېوتې وه او هغه دې څوک اوچته کړي. مجال خو شته چې چا نه په ځمکه معمولي غوندې یو شی پرېوته، هغې له خو دې څوک ګوتې یوسي؟ نه صاحب، د اوچته کړ، نه ولې اوچته کړم؟ حضرت عمر خبر شو، هغه خو وروره بل کار د سره نه کوي، فوراً دې په دورو ووایي. غلا دې وکړه، فوراً د نه لاس کټ کوي. مړی دې وکړه، یو مړی وشو په یو علاقه کې، په یمن کې، په یمن کې هغه 10 کسانو په شریکه یو سړی وجلو. حضرت عمر 10 واړه د پانسي کړل. چا ورته وی سړی یو مړ دی، مړه دې پې 10 کړل. وایي زما دې د الله په ذات قسمې که ټول صنعا والا خلک، دا په زرګونو خلک په دې مرګ کې شریف کې، قسم په خدای چې د ټولو نه سرونه مې وال. نن مسلمان یو حیثیت لري، انسان یو حیثیت لري، د مسلمان وینه یو حیثیت لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم دقه فرمان دی او د الله د قرآن وینا، چا چې یو انسان مړ که کانما قتل الناس جمیعا، د وس په د یو بر شو، که وس یې وشو نورم دی به دا ټول مړه کړي. مکمل امن، مال په امن، دکان کولاو دی او زه د شپې خپل کور ته مجال شته چې ستا دکان ته څوک راشي. دلته خو د خدای کور نه خلک غلاګانې کوي. آی دین روزانه دا شکایت راځي، پلانکي جومات نه سولرې پټې شوې، پلانکي جومات نه بیټري پټه شوه، پلانکي جومات نه پکې پټ شو. هلکه دا جومات د چا کور دی؟ زه تاسو یې راته وایې زیړو ویم نه، د چا کور دی؟ د الله. مساجد بیوت الله، د خدای کور. نو چې د ما د کور نه څوک غلا کوي، په ما راغی که نه، خفه به یم که به نه. نو چې د خدای د کور نه غلا کوې نو ته په خدای ورځې؟
ته څنګه مسلمان یې؟ ستاله کې دا نشته چې ته به ځان کدن به مې راځي او زه به مرم او زه به قبر ته ځم. ما نه به الله تپوس کوي ته جوړ مرګ نه منې، ته قبر نه منې، ته آخرت نه منې، ته حشر نه منې. که دې منه دا کار به دې نه کوم. په خدای چې داسې مې لیدلي دي، اورېدلي مې دي، لیدلي مې نه دي چې قرآن شریفونه یې ځان ته ډېرې کړی دی او په هغې د پاسه ولاړ دی او پکې یې کوز کړی. ته مسلمان د کومې شوې؟ مسلمان او مسلمان او دا به م را پاسي، دا بړوا دی به م را پاسي، مدرسه داسې ملا داسې ملا داسې ملا داسې جومات نه غلا کوي او خبرې ابتدان او زه به جنت ته ځم. مولیان وایي دا به نه زه به ځم، ستا پلار به جنت ته لاړ شي. ته د خدای د قرآن حتی کوې، د خدای د کور بېعزتي کوې، د خدای په کور ورځې او د هغې نه غلا کوې. دلته مسلمان خدای ته ولاړ دی، الله اکبر، ته ترې سپلی پټی. نو جنت ته به ځې؟ ولې جنت داسې د لامده خوړ خیرات خو نه دی، چر سړی دی پې ورځي. دلته الله ته ودرېد، ته ترې موټرسایکل پټی. هلته مدرسه کې ناست دی، د پیغمبر حدیث ورته ناست دی، د پیغمبر حدیث د کوي. چېرته مقتدیانو ولا په زر زر روپۍ موټرسایکل اخیستی دی، ته راشې ته دې موټرسایکل وتښتی او څنګه خوشحاله د شپې برید تاوی چې ما خو موټرسایکل او 1000 هغه په 10,000 خرڅ کړي، بچو له روزي راوړې، ما دله پیسې ګټلې دي، طالب مې وواو، ملا مې وواو، د خدای د کور نه مې غلا وکړه. دا زموږ مسلماني ده. یو سړی کافر مسلمان شو، هغه جومات ته په مخه کده چې زه مونځ کوم، چې جومات ته تلل نو سپلی ویستې وی، سپلی راوچتې کوي. ولې؟ وی دا مخکې ږدو که نه، و د خدای کور کې سپلی به ږدو، دا به بار پرتې وي. وی نه دا خلک پټوي. وی څوک د کوم ځای نه خلک راځي چې پټوي؟ عیسایان یې پټوي؟ وی نه. یهودیان راځي؟ وی نه. څوک راځي؟ دا زموږ د مسلمانان. بس هغه سپلی واپس واغوستې وي، د اسلام مې نه دی پکار. په کوم اسلام کې چې مسلمان د خدای په کور کې د خپل مسلمان رور نه غلا کوي. مړه خاوند د ښځې نه کوي، نو د ښځې مال راوالي او خرڅ یې کړي. هغه وایي دا خو د ما مهر دی. چپ ټرت دی وکړ، مهر دی، پلار د کوره دی راوړی. دا اوس څه کوې ورسره؟ ښځه د خاوند نه پټوي. کور کې جي پیریان دي، الماری نه غلا کېږي، چابي ما سره ده. کور کې پیریان دي، زم پیریان نه دي، خاپیری ده. پیریان نه دي، دا خاپیری ده په کور کې دن. دقسې مې یو سړي ته وویې، مې خفه کېږم په کور کې دن نه دی، لوبه ده. خفه شو، وی د ما د الماری نه غلا کېږي، چابي خو ما سره ده. الماری نه شی پټېږي، چابي ما سره ده. دا جیسس مسله ده. یو عامل لاته وښایه چې ورته لاړ شم. ما وی درته ښیم خفه کېږي خو نه، مې کور کې دن نه دی، لوبه یا د ښځه پټی، یا د خور پټی، یا د روندار پټی. پیری چې تا نه غلا کوي، د 400 په بینک ولې نه ورځي؟ عقل لږ ولرې. تا نه چې غلا کوي په اندرشیر ولې نه ورځي؟ چې ښه زبردسته داسې دوکان وګورو چې د سرو زرو پکې بلا خښتې دي او زولۍ ترې ډکه کوي، په اندرشیر ولې نه ورځي؟ چې غلا کوي په دې پېښورونو کې او په اسلام آباد کې د دنیا په بینکونو کې او په ګلو کې کوړه او پیسې پرتې وي، پیرې په هغې ولې نه ورځي چې هغه دې نه روچت کړي او زولۍ ډکه کړي او پیرې په پیسو څه کوي؟ د پیرې پیسو ته څه ضرورت دی؟ یې پیریان دي او زما پیرې نه دي، خاپیری در باندې ناسته ده. داسې خاپیری ده له مور راوستی ده، داسې خاپیری چې سمې لتې شتې به در کې ووایي، غله دې راوستی ده. خفه شوله، زموږ د پس راغی مولوي صاحب خبره خو دې ټیکو خطه. مې هغه څنګه؟ وایي شیخ خو زما پروندار کې راوي، هغه نیک اروندار، وظیفې به یې کولې، په مصله به ناسته او تسبیح به ورسره وي، ذکر به یې کوم. مې دا ذکر نه کو، دا سوچونه کول چې دا سړی به کله ځي چې دا مال ووام. هغه ډېره نیکه وه او په بوزۍ کې به ګرځېده. مې څه وایي هغه شی هغوی کور کې په یو زرګر خرڅ کړل، ته راووت. تپوس مو چا خرڅ کړی؟ پلانکي د دې رور. ځه اوس ورسره څه کوي؟ دا نغلاګانې شروع دي، ډاکې شروع دي، غلا شروع ده. مسلمان پیسو ته څوک زړه نشي نیولی، نشي کېدی. اوس زه راته اوس هم چې د حضرت عمر په شان نشي کېدی، هغسې انصاف نشي کېدی. خو که د هغې سلمه فیصد انصاف راغی، یوازې حکومت مه بدناموه، یوازې حکومت زم حکومت یې په کور کې دن. مونږ غلا نه کوو څه په کور کې دن، ولې شوتل زه نه مونږ نه غلا کوو څه. دا د شپې دا چې اوبخور له دی، یو کس باړی ته ولاړي، دا بل شاته په پوله ولې ګرځي چې څوک راپسې اوبه بندې نه کړي. دا اوبه وخوړه، منګه زر حکومت راونیسو،
حکومت دا ټیک هغه هم غلا کوي بد نه وای حکومت دا دا اغلا وکړو پلان کې دا وکړو دا سرکاري افسرانو دا وکړه دا وس نه کېږي کاکا جي چوتل پټې د جماعت نه غلا کې سپلې پټې پردې صادر پټې په مقبره کې غلا کې سیکل تخته د خدای کور نه پیژنې مقبره نه پیژنې پلار نه پیژنې پلار نه غلا کې په خدای چې د پلار نه غلا کې ګوته دې لګي پلار نه جوړه پروت نه جوړه بهوش پروت ته بهوش پلار پروت ته او کاغذ یو سی او هغه غریب لا ګوته راوالي وته ولګي بهوش پلار نه دی ګوته ولګي دا مال پلار را کړی دا اوس کې وسه په پلار هم درو وای حضرت عمر رضی الله عنه والا نظام خدای سونه برکت ولا ورکړی دی دریای نیل بکال کې اوزل لوچته ده دریای نیل مالی دلې دا نس احمد را سره مصر په دې مینس کې تیر شوی دی ډیر مزیدار او داسې روان دي چې چاته پته نشته چې دا روان دي چې کاغذ ورو غورځي نو پته برته لګي چې دا دریاب روان او ډیر خشته کړی دی غاړې وته مړه سمې خشته کړی دی ښکلې بلفونه پې لګولي دي په غاړو باندې کښتۍ پکې روانې د سیل و سیاحت ځای دی ورشه ترې خپل دریاب ته موږ ورو خیالي ته دی مونږ له چې خدای په ما زه اکثر وایم چې بار ملکونو ته لاړ شم زه یم الله چې مونږ له کوم ملک را کړی دی پاکستان غوندې ملک دا باچا خان خبره شام ورو باچا خان خو دنیا کتلی باچا خان بابا خو دنیا کې ګرځېدلی و دنیا کتلی وه او خیار سړی و قابل سړی و فخر افغان و چې رښتیا خبرې هغه باچا خان بابا سوی وی زما د ملک په شان دی او بیا خصوصا زما د صوبې په شان صوبه په دنیا کې چېرته نشته زرخیزه اوبه خو افسوس دا دی چې صحیح مالیار نشته مالیار اوسه پورې صحیح رانغی ټیک یې ویلي د سرو زرو خبره یې کړې دریای نیل د مصر په دا مینځ کې تیر شوی دومره خشته دومره اعلی او دونه مزیدار نو دریای نیل به کال کې یو ځل لا ختېده او چې رو به ختېده نو بیا به ټول مصر باندې ورته و مصر به یې غرقاو نو د هغوی د جاهلیت د زمانې یو قانون ادا به و چې په مصر کې به یې جینۍ وکته خشته ښکلې جینۍ به یې وکته د مصر خلک هسې هم ښکلې دی خشته خلک دی چې سمه خبره درته وکړم ښکلې خلک یې دی خشته خو پاک دامن خلک دی ګنده زناکار خلک نه دی ښکلې خلک دي مې پوره تپوس وکړو د هلکانو د جینکو دا دوستانې هم پکې شته دا هم پکې شته خو پلیت نه دي دا تپوس مې وکړه که کومې جینۍ ته پته ولګېده چې د هلک سره خو مې دوستانه ده خو ما ته په غلط نظر وکتل وي تا سره تعلق ختم او که کوم هلک ته پته ولګېده چې د جینۍ خو مې دوسته ده یاره مې ده ورسره به ناسته مي د سیند په غاړه او د دیانې په غاړه خو دا جینۍ خو ما نه څه غلط ډیمانډ کوي غلط نظر کوي ختم تا سره تعلق ختم ته ټیک نه پاک خلک او ښکلې خلک تاسې لطیفه به راته ووایم امام شافعي رحمت الله علیه اخره کې مصر ته تللی هغه به وی چې د مصر ښځه دې نه کړې نو کونډې کونډ که درې دې نور هم کړي خو چې مصری دې نه کړې نو ته کونډې کونډ چې مصری ښځه وکړې نو تا اوس واده کړی امینه تا ته هم داسې ګرانه ده لکه د مصر ښځه چې مصریانو ته څنګه ګرانه ده او بشیر جان دته کته نه شي خو اسه خاندي دې اسه خاندي را خاندي دته هم اسه خلق خو دوا ګوړه ګوړه کوا خلق به خوږيږي دلنه کوم دوا دلکه دوا کوم نو د خزه ته خیری دي اخذ به سبا ما ته خیری کوي او وای بچ تا دوا کولو تر لکه ته پاس پڅ دغه دی بوډیزر دی ورالولې دې ځان تپ کی چې د وجود کم شي سبا دې ما نه خزه غواړي تیار به وته نه ان شاء الله خدا څخه ونه کېږي چې دې ورځ تر ورځې 15 ډوډۍ سار خورو 10 ډوډۍ غرمه خورو 15 لس د ماسخوتن خورو او دا او بیا ماله خزم داسې نه کېږي الله دې ولا ورکړي چې خوشطبي وسره کو په مونږ ګران دی زمونږ سره مینه ده مونږ سره مینه ده نو مونږ اسې د سره خوشطبي کو الله دې خوشاله نو خبره مې زما ورور دې پورې کوله چې خشته جنې به مصر کې وکړه هغې ته به کالي واچوله پلار به ولا رضا کو چې دا جنې به خامخا راکې هغې ته به کالي واچولو خشته جامې مونږ چې ورته ناوې به یې کړه او په دریای نیل کې به یې وروغورځوله جمدی جاړه به یې وروغورځوله چې ورو به یې غورځوله بس دریاب به لاندې شو د جاهلیت یو رسم بغیر د هغې نه به دریاب نه ته خلکو به یې پلار ته وایي چې ورو مونږ ټول غر کېږو ستا په لور څه کوو تا لور هم غر کېږو او بعضې خلکو به هجرت کو په هغه سیزن کې دا یو خاص سیزن و په هغه سیزن کې به خلکو د وطن نه هجرت کو بار بدلل
حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ دغه زمانه کې چې مصر فتح شو د مصر گورنر شو، هغه قبر اوسم په مصر کې شته. هغه ته چا ووایي چې ګوره یو مسله به وي، داسې به مصر دریاب اوچتېږي او زمونږ زړه قاعده دا ده چې هغه ټول مصر باندې بیا ورځي، دریاب بالکل پوک نالي کې روان شي. نو زمونږ قانون دا دی چې یو خشته جنۍ ګورې ورغورځو. دا مسله درته پېښه د تیارې وته وکړه. حضرت عمرو بن العاص وی د جاهلیت رسم سوال نه پیدا کی چې دا ټول مصر وړي یو دي سي، زما دا گورنر هاوس وړي یو دي سي، خو پیغمبر مبارک راغلی سله دی چې د جاهلیت رسمونه به ختموم، د جاهلیت یو رسم به نه پرېږدم. او فورا هوښیار حضرت عمر رضی الله عنه ته خط ولیږه، وی دا چل کیږي په پلان کې میاشت کې، او که دریاب راوخته ما خو اعلان کړی چې جاهلیت رسم به بالکل نه سبق و. زمانه خو د خطونو وه، ټیلیفون میلیفون نو. خط حضرت عمر رضی الله عنه ته ورسېد، هغه جوباره خط راولېږه، او داسې وخت و چې دریاب راوچت شو، هغه ټیم راغی. 11 ورځې د میاشتې د لومبي تاریخ نه یو مخصوص میاشت وه، دریاب به راوچت شو. دریاب بالکل فوټې مخکې نه ځي، راوچت شوی دی. او خلک رالل عمرو بن العاص رضی الله عنه گورنر له وی د خدای دپاره بس زمونږ زړه طریقه ده، مه کوه یو جنۍ به وروغورځم، ګنې ټول مصر غر کېږي. دا مونږ ته معلومه ده زمونږ د پلار نیکونو طریقه را روانه ده. دا دریاب راځي زمونږ کورونه وړي، زمونږ مال وړي، زمونږ هر څه تباه کېږي. مهرباني وکړه بس دغه یو جنۍ ده چې ټول هر څه مري ایو دې پکې لاړه شي. هغه وی والله که جنۍ رانه وروغورځم ما دې مو سره یو سي، خو د جاهلیت رسم بالکل نه منم. او دې کې دریاب وروسته اوچتېږي او خلک ورته په دې غرونو یو ځای بل ځای ناست دي. او عمرو بن العاص رضی الله عنه پریشان دی چې خدای څه به کوي. حضرت عمر خط راغی، داسې ټیم کې راورسېد جوابي خط چې راغی. په خط کې عمرو بن العاص ته لیکلي وی ډېر زبردسته خبره دې کړې ده، زما پیغمبر راغلی هم دې دپاره دی چې د جاهلیت رسمونه ختم شي. پام کوه جنۍ ورونه غورځئ او داسې وکړه چې دریاب څنګه اوچت شي زما دا خط وروغورځه. دا خط ورولول، خط وروله، تحفه اثنا عشریه کې شته ده، خط وروله. حضرت خط کې عمر څه لیکلي دا وره، خط کې لیکلي اے دریای نیل، د نیل دریابه که ته په خپل حکم چلېږې چې څه دې خوښې کوه، جنۍ نشته نه درکوو، چې په څه شیطاني چالو چې په څه دې خوښې کوه، مصر غر کې او کار څه غر کې، او که ته د الله په حکم چلېږې. زه د الله د پیغمبر خلیفه ما عمر دا ختم درو ویشته فورا ښکته شه، قیامت پورې به بیا نه راوچتېږي. عمرو بن العاص رضی الله عنه خط وروغورځوله، خو چې خط یې څنګه دریاب ته وروغورځو، دریاب د سکندونو په حساب ویښله لاړ. هغه چې دریاب ویښله تلې دی تر ننه پورې راوچت نه شو. یو سړي په زړه کې د الله مینه او د یو سړي په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین قدر او د مسلمان قدر، هغه سره به خدای مدد نه. او صاحب دا خو مشهوره خبره ده، کتابونو لیکلې ده چې د مدینې منورې نه بار یو غر و، د هغې د غر نه اور راووت، اور د کویلې غر د کویلې هغه اور خورېده مدینې شریفې ته رانږدې شو. خلک حضرت عمر له رالل وی اور راوتی دی او اور راغی مدینې ته، څه به کوو؟ هغه وی ښه عمر به یو مدینې ته به اور راځي. تمیم الداري رضی الله عنه ته وی دلته راشه، وی ها دا چابک وال ورشه دی اور پسې او ښه مضبوط شړق ته وباسه او ورته ووایه چې د پیغمبر خلیفه عمر را لېږلې، فټافټ منډه وا د کوم غار نه چې روتې په هغې به وردننه کېږي، بیا به نه راوځي. هلکه ته به هلکې وایې چې دا خر اوسه، په چابکو خلک خر وایي، اس وایي، اوښ وایي، جاندار شی وایي. نو اور کې خو جان نشته، خو جاندار نه دی. لیکن تمیم الداري ورغې، خلک حیران دي چې په عمر څه چلو اور به څنګه وایي، خو چې اور ته څوک نږدې کېدی کم ځای شي، د اور خو دومره ته وي چې خوا کې ورسره ودرېدی نه شي. تمیم الداري ورغې، نه تاو شته نه بل څه شته، او اوره یا نار، زه د پیغمبر د خلیفه د عمر استاذ یم، د هغه اډر دی او دا چابک دربرو مه منډه وه، اور مخکې دی او تمیم الداري ورپسې دی. ته به وایې ګنې چرګې دي، ته به وایې ګنې انسان دی او زغلی او تاسو یقین وکړئ چې اور په هغه سوړه د غر وردننه شو، په کومه سوړې نه چې بار راوتې. دا الله سره ته مینه کوه، الله به تا سره مینه کوي. الله سره محبت کوه، الله به تا سره محبت کوي.
یو مجوسی والا راغی دا وویل هغه د اور عبادت کوي مجوسی ورته وایي چې ستاسو مذهب دا دی دین دا دی چې په قبر کې به کافر ته اور به پې بلیږي ویا بلکل مجوسی څادر خور کړه پکې 3 سرونه پراته تم په تحفه اسنا شریعه کې شته 3 سرونه د انسان پراته دي خدای عمر داسې کوي وایي دا یو سر زما د پلار دی دا یو سر مې د ښځې دی دا بل سر مې د رور دی دا 3 واړه ستاسو په مذهب او په دین مجوسیان مړه کافر مړه دي کم دی په دې و لاس ولا یو څه عمره امیر المؤمنین دی لاس یو څه چې لاس یو وي اور وسودول وینه وی کم دی و چې ته وایې چې ما کافر به اور سودی دی کې اور نه اعظم لاس ولم تم ولا حضرت عمر اوس هغه نه پوهېدل چې دا یو د آخرت اور دی یو د دنیا اور دی د آخرت اور تا په دنیا کې نه ښکاري اذان لشي دی لیکن حضرت عمر ورته څه وی ایو لک دی ورشاله شابه پخوا به خلکو دا بکرونه اور استه سپینه بکره به هلکه ما ته یا چې مونږ ماشومانو هغه بکره و هغه به هم دوه وجنګولې او هغې به شغلې ووالې او یو چقماق به یې ورته وی پخوا هغه به باقاعده دا تیري ماچسونه خو نو هغه به هغه بکرې له رابره او مالوچ به ورسره نیولي او مالوچ به یې ټکولي د پنبې سره هغه غوړي هغې ته به اور لاړ ټوکې به یې ورکه اور به ترې بلېده او بکرې اوس هم سپینې بکرې راواله او ته یې ووهه مضبوطه یو مضبوط اور به ترې بارود هر کور کې به بکره پرته وه او چا کره غټه بکره یې راوړه بکره یې راوړه هغه مجوسي ته وایي 2 بکرې ورته کېښودې وایي دا ښه مضبوط یو بل سره وجنګوه خو چې هغه یو بکره بلې له راوبروله د هغې نه د اور بسر جدا شو یو برېښنا یې وکړه حضرت عمر مجوسي ته وایي دا بکره لاس کې ونیسه وایي دا ګرمه ده که یخه وایي یخه وی اور پکې شته وی نه وی اوس یې ووه دواړه یو بل سره چې ویې واله نو هغې نه ښه مضبوطه رڼه ووته شغله وی داسې دي وی دا صاحب په دې بکره کې دننه اور پروت دی خو مونږ یې نینو دقسې ستا د پلار او د ښځې او د رور په دې سر کې دننه اور پروت دی خو ته یې نه محسوسوې هله به یې محسوس کړې چې ته هم ورشې مجوسي کلمې شهادت وی خدای پاک مسلمان مونږ چې تراویح کوو 6 رکعاته دا د عمر برکت دی صحابه یو ځای ولاړو بل ځای ولاړو یو مونځ کو بل عمر وی لو جماعت علی قارئ واحد لکه په یو قاري یو ځای کوم ابی ابن کعب رضی الله عنه هغه صحابي دی چې حضور پاک د هغه په حق کې فرمایلی چې اقرأکم ابی تاسو کې بهترین قاری حضرت ابی دی هغه مخکې کو 6 رکعات تراویح شروع شو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین حضور پاک فرمای وی زما د سنت تابعداري کوي او زما د خلفاء راشدینو حضرت ابوبکر عمر عثمان علی دا غوی د طریقوم پابندي کوي نن پاره کې نقطې راو بس په د خیر وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اعلان کړو حضرت علی ته وی چې علی او خبره درته کوم ستالور د ام کلثوم دا مې خواهش ته چې دا په نکاح کې خلکو به یو بل ته باقاعده دا رواج ودا وي حدیثو کې راځي لور چې به کونډه شوه نو پلار به په خپله یو ته وی تیو که حضرت عمر چې حفصه رضی الله تعالی عنها کونډه شوه نو په خپله حضرت ابوبکر ته وی عثمان ته دا څه رواج و په هغه زمانه کې نو ستا دا لور که د ما په نکاح راکړه وی علي وی واده ته مې اجت نشته بوډی یم خو یو ارمان مې دی او غرمان دا دی چې ستا دا لور د بیبي فاطمې لور ده فاطمه د حضور پاک لور ده نو دا جنۍ د رسول الله مبارک نوسی ده نو که ما ته دې راواده کړه خدای پاک یو بچی راکړه نو زما او د حضور پاک نسب به یو شي هغه بچی به خلک وایي د عمر نه پیدا دی او بل خوا به څه وایي چې د رسول الله مبارک نوسی ده نجیب الطرفین علی ورته وی ام کلثوم خو زما لور شته دی چاله ورکړې نه ده خو عمر یا به دې خوښه شي یا نه خو یو کار کومه زه یې درلیږم نو که دې خوښه شوه بلکل یې درته درکوم نو په شریعت کې دا قانون دی چې یو جنۍ څوک کوي نو مخ ته یې کتی شي خو د خواهش او د شهوت په بنیاد به نه کوي هسې وګوري چې وګورم ولې بعضې ډېر خلک وي چې پلار وله جنۍ وکړي بیا نه یې خوښه مور وله وکړي بیا نه یې خوښه شریعت کې دا جایز دی کله کې هدایه لیکلي دي کله کې د شهوت راتم نو کوشش کوه چې دفع
دی ورولېږل یو څادر یې وله ورکړه ای بچې دا څادر امیرالمؤمنین له یوسه او تپوس ته وکړه چې دا څادر دې خوښ دی او که نه هغې ام کلثوم څادر واغېسته حضرت عمر له لاړه ورته وی امیرالمؤمنین پلار مې دا څادر را کړی دا وګوره خوښ دی که نه نو حضرت عمر کې حیا وه مخ ته یې وله نه شو کتی نو خپو ته یې وله کتل که د خپو نه بس اندازه معلومه کړه اجینې پې پوه شوه هغې کې خو د حضرت فاطمې وینه چلېده رضی الله تعالی عنها د حضور پاک مبارک وینه پکې چلېده حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها خو د حیا یو نمونه وه اجینې چې پوه شي چې د ما خپو ته ګوري وی امیرالمؤمنین څادر دې پرېښو ما خو څادر راوړه او زما خپو ته نیغ نیغ ګوري وی قسم دې که امیرالمؤمنین نه وي چې دا سترګې مې در نیستې وي هغه خندل وی خندل وی دا بچې ځه څادر مې خوښ واپس راله وی بابا دا څنګه امیرالمؤمنین دی دا څنګه خلیفه دی هغه خو څادر پرېښو زما خپو ته نیغ نیغ کتل او ما م ورته غوسه وکړه که امیرالمؤمنین نه وي سترګې به مې در نیستې وي علي ورته وی رضی الله عنه وی بچې خیر دی که خپو ته یې درته کتل دا د خاوند دی بس هغه جینۍ خو پوه شوه چې زه خو یې بل غرض له لېږلی وم شریعت کې که د یو سړي عمر زیات وي د بل کمي د ښځې یاده او یو بل سره دوی مرضی او مور او پلار یې مرضی په دې کې سم نشته جینۍ په نکاح واخېسته اوس هغه خو تیزه مو باندې انسان لږ تیز وي عمر یې کم و غوسه کېده به او جګړې به یې کول او دا داسې وخت و چې شکایت ښځو کوي سړي م وایي سړي م ډبی نو حضرت عمر رضی الله عنه په منبر باندې اعلان وکړ د جمعې پر ورځ وی که نن نه پس مې واورېدل چې چا م ښځه والده چې سرمن ته یې وباسه دې ولې وښی دا ظلم ګورې د مارونو نن هم شروع ډېر خلک یې لګیا دی په ښځه اوس یې بار نه کېږي نو بار چې جګړه وکړي او یا څوک ورته ستغه ووایي نو راشي د ښځې نه زور وباسي ښځه راګیره کړي او ښځو سره به ظلم نه کوي الله به درنه تپوس کوي بس صاحبه چې وال پرېښودل خلکو نو دا هم یو غم دی که نه چې وال نه کوې نو بیا خو ښځه هم در باندې روچتېږي که نه نو وال مه کوه ښځې پرش کوه داسې داسې لږ یو پرش مرش کوه نور وال به نه کوې ډېر ازادي مه کوه یو باندې راغی حضرت عمر رضی الله عنه چې شکایت یې ورته کو چې مونږ تا را باندې وال بند کړل دا چې اوس ښځې په مونږ اوازونه راوباسي او جوابونه راکوي خو چې باندې راغی حضرت عمر صاحب ته دروازه وواله نو دې وخت کې دې ام کلثوم په عمر رضی الله عنه اواز راوچت کړی حضرت عمر چې راووت باندې ته وی ملګري څه وی بس یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه وی څنګه حل شوه ما ته دې نه وی حل شوه نو ما د ښځې شکایت راوړل چې زما ښځه را او مونږ سره شور کوي اواز را باندې راوچتوي جوابونه را کوي خو ستا ال مې په کور کې ولیده په تا هم ستا ښځې چغه مې ولیده نو چې ته یې ګزاره کوې مونږ بیا سر کېږو ګوره دا خبرې زما وروڼو د سرو زرو په صحیح د لیکلو قابلې دي او ورته څه وایي دا تاسو مه وایئ ورته وایي بهی وروره یا مسلمان هر څه چې دي ښځه ستا یو څو ډیوټۍ کوي ډوډۍ دله پخوي ترکاري دله پخوي که دی دله نه کولې دا خدمت او د هوټل نه دې تیاره راوړه یا نوکر دې ساتلې څومره تنخواه به دې ورکوي جامې دله یې دي څادرونه یې دي رکټ څادرونه وغیره او که دا خدمت یې نه کولې او په دوبي دې وینځلې څونه خرچه به دې کېده زه دله جارو کوي د چپړاسیتوب خدمت دله کوي که دی نه کولې او نوکر دې راوستې څونه پیسې به دې لګېدې د کور حفاظت دې کوي یو ښځه چې کور غل نشي راتلی که دی نه کولې او تا څوکیدار نه ولې څونه تنخواه به دې ورکوله او د ګناه نه دې پې نظر بچ دی دا پنځه ډیوټۍ دله مضبوطې درنې کوي نو چې ګزاره نه کوي څه به ورسره کوي نو ښځو سره به ګزاره کوي حضور پاک په خپله فرمایي قسم دې د مارونو ګورئ مرض وفات کې رسول الله مبارک اعلان کړی داسې وخت و چې سر مبارک یې تړلی و او په دې منبر اعلان د مدینې منورې کړی دی لومبی اعلان څه دی الصلات د مونځ خیال وسات دویم څه ما ملکت ایمانکم ستا د لاس لاندې چې څوک دی وینځه غلام امسایه نوکر کلاس فور چې کوم ستا د لاس لاندې دي هغې به خیال ساتي او بیا څه وایي الا فتقوا الله فی النساء د خدای نه د ښځو په حق کې ویرئ د ښځو سره ظلم مه کوه دا ستاسو لاس کې عوان قیدیان ظلم به نه کوه بهر کې زما وروڼو واقعات خو ډېر زیات دي لږ نه دي ډېر زیات واقعات دي
خو زه به صرف درته دا ویم اخري یو خبره به درته وکړم، هغه دا چې دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د مدینې منورې په بازار کې ګرځېده. یو سړی ابو لؤلؤ نومو او د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه غلام لوارو، لواری کول ترکانی، هغه لګیا دی مجوسی دی، هغه غلام د اور عبادت کوي، لګیا دی او هلته کې کار کو. حضرت عمر پې ورغی، اول را پاسې دغه ابو لؤلؤ او ورته وی امیر المؤمنین وی زما نیک ته ووایه مغیره ابن شعبه چې ما نه دیاړي کمه کړي. د غلامانو ته به یې وی دی کار کوې او د ورځې به دومره پیسې ماله راکوې چې کوم به کاریګرو. نو ما نه مغیره ابن شعبه دونه پیسې غواړي د ورځې، نو دا ورته وویل چې ما ته کمې کړي. عمر ورته وی رضی الله عنه وی څونه دنه غواړي؟ وی دومره. مولوي دا خو معمولي شی دی، سړی دی کې پسې کمې کړي، ته خو د دې نه زیاتې ګټلی شي. چې لاړ هغه یو ټکې د خولې نه ووته، وی تاله به مې یو جرنده جوړوم او یو ښه مضبوط خنجر یې جوړ کړ ولور او هغې له یې د زهر اوبه ورکړې دوه مخیزې، او سار راغی جومات ته او په لومبي صف کې ودرېد. حضرت عمر رضی الله عنه چې څنګه مخکې شو، عموما به هغه صورت یوسف وی، جومات به ډک و د خلکو نه، او صورت یوسف پې دومره اوږد وی او جړل به یې ورسره. د حضرت یعقوب علیه السلام هغه د بچي خبره چې راله انما اشکو بثي وحزني الی الله، نو هغې کې به یې داسې سلګۍ والي چې رستنو صفونو کې به خلک اورېدل. چې څنګه تلاوت شروع کړو لومبې رکات به دغې حرامي پې ور منډه کړې او په خنجر یې د شانه و بې و، او چې څنګه او د شانه په خنجر به دی، نو هغه وخت سړی ګرمي. حضرت عمر رضی الله عنه زر راسته شو او عبدالرحمن ابن عوف شاته ولاړ و، هغې د ځان په دی ور مخکې کمانده ته او پرېوت غریب. او دغې د سپېره بچي په دغه یو ځل 14 صحابه ووال، چا چې به نیوه 14 ووال، 6 پکې شهیدان شو او دا 7 کسان زخمیان. او چې ته به چا به ور ټوپ کولې بس په خنجر به یې و، بس یو صحابي سره کوټ و، کوټ یې پې ور واچو، کوټ کې ګیر شو، لاس یې ګیر شو، چاړم ګیره شوه، نو ځان یې لاله او به دوی بیا قابو کړی. منځ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ډېر مختصر منځ یې وکړه او صحابه واخېسته او کور ته یې ویوړ. چې کور ته یې څنګه یوړه لومبې تپوس څه کوي؟ الله وی منځ شو که نه؟ وی یو منځ شوی. وی الحمدلله چې منځ خراب نه شو، منځ ګډوډ نه شو، منځ یې ډېر خوښ و، هر صحابي خوښ و د ده بل شان. نو بیا چې دی وی چا ووالمه؟ وی د مغیره ابن شعبه هغه غلام هغه مجوسی وی او وی دی د خدای هلاک کړي، ته خو ما څه خرابه خبره نه وه کړې. خو شکر دی الحمدلله چې د منځګزار د لاسه، اهل قبلې د لاسه، د مسلمان منځګزار د لاسه مړ نه شوم، چې زما په وینه د مسلمان لاس سور نه شو، مجوسی د لاسه ولګېد. دا دوش صحابه پریشان و، جړل. حضرت حفصه ام المؤمنین ټولو جړل چې دا څو شي وفات پېښ شو، ځکه دا مسله د حضور پاک په صحابو کې داسې نه شوې، دا لومبی یو جنجال. ولې نبي راوړل د دې اسکو شربت جوس چې هغې په خولې ور واړول، نو په دې خېټه تې بار راووتل، چاړه دومره د شانه، بس صحابه پوه شو چې دی خو د دې نه جمدې نه پاتې کېږي. اواز یې وکړ یو اوبه راوړی، زوی منډه کړه اوبې والا راوړ. چې اوبې څنګه راوړې؟ هغه وی ګنې سکي. نو زر کېناست، ما کېنوې او دس کومه. هغه ورته وایي د خدای نیکبخته ته خو دغې بیماري وینه ده نه بیږي او تیمم باندې وکړه. ورته یې بچې ما ته مونځ مه ښایه، ما ته تیمم چل مه ښایه. د دغه کوټې مبارکې حضور پاک ته یې ګوته ونیول، ما د هغه نه زده کړې او داسې په دغه حال وکړو. معذور انسان به هر وخت اودس کوي، په هغه وخت کې که ته بیا وینه بیږي مونځ دې کوي. نو چې اودس یې وکړو، وی اوس ما له تکیه راکړې کښې مې نه وې، ما ورته بیا ویې بابا په ملا سته وکړه، وینې دنه روانې دي. وی بچې ما درته ونه وې، ما درته ونه وې چې ما ته مونځ مه ښایه. ما د دې صاحب د خپل محبوب خلیل حضور پاک نه مونځ زده کړی، مونځ یې هغه وخت کې وکړو. او بیا زوی ته وی بچې یو ارمان مې دی پړه که خدای پاک دا پوره کړي، ارمان مې دی. او هغه ارمان مې دا دی چې زما دا ارمان دی چې د حضور پاک کومه کوټه مبارکه کې دفن دی چې دې کې ښخ شم.
خدا عائشه ده نو ته ورشه او عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته پوسو نو چې ورغه عائشه صدیقه جړل پلار مې را لېږلې ما او دا هغه د ارمان دی چې یو خوا حضور پاک دی او بل خوا حضرت ابوبکر دی دواړه مې دوستان دي او د مغوی سره دفن شم نو عائشه صدیقه فرمایل وې دا دی خو ما ځان له ساتلی ما یو خوا مې پلار دی ابوبکر بل خوا مې خاوند دی حضور پاک زه به ورسره شم خو زه نن قرباني ورکوم دا مې عمر له ورکو او زه به د مسلمانانو په قبرستان کې د نورو ملګرو بیبیانو سره ښخ شم نو چې څنګه راغی پلار ورته بچیس کم خبر دی راوړه وی بابا چې ستا کوم ارمانو پوره شي اجازه ته وکړه وی ښه داسې کار دی چې اوس زه جمدې ما نو چې مړ شمه هسې نو دې وخت کې د ما د حیا د وجې نه غږ نه کوي نو چې مړ شم بیا تې تپوس وکړې دوباره نو که راضي وه نو قبر را لو که نه او که راضي نه وه د مسلمانانو مقبرې ته مې یوسه نو سیبه بیا چې کله وفات شو بیا تپوس وکړه هغې ما قرباني ورکړې ده نو قبر یې ولو که نه نو یو خوا رسول الله مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او بل خوا سره دی هغه کوټه مبارکه کې دفن شو او د یو قبر دی پکې پاتې دی چې عیسی علیه السلام کله اخیره کې د اسمان نه به راکوزېږي جمدې او هغه وفات شي هغه ځای کې به هغه دفن کېږي درې شپېتو کالو په عمر کې د دنیا نه لا او د محرم ړومبې تاریخ او د شپږو کسو شورا یې په هغه بیمارۍ کې مقرره کړه وی د شپږ کسانو چې کم سړی بادشاه مقرر کړ بس هغه به وی زما زوی به در سره پکې ناست دي خو بادشاهي به هغه له نه ورکوي هسې به را سره ناست دي د تعزیې په شکل کې نور تاسو شپږو کسانو کمیټه چې څوک بادشاه کړ هغه بادشاهي د مارونو دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څه مختصر جلکې مې بیان کړي د هغه لوی شان هم ته معلوم شي او د هغه دین له چې کم محنت کړی دی او هغه کم نقش پرېښی دی دنیا ته او معلومه رانه دنیا هم مني نو امیر تخکاره کړه الله دې کی چې زمونږ بادشاهان او زمونږ مشران هم خدای داسې کی او د هر کور مشر هغه هم الله پاک په دغسې کې څنګه چې د هغه کمې نقشې دي او الله یې زمونږ نه راضي شي دا یو څو کسان مړه دي یو خو زمونږ د ماروخیلو په کندي کې د خان شریف میاں صاحب کور والا وفات شوی وه الله دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي ډېره بیماري غریبې تېره کړې ده یو نیم کال تقریبا نو الله دې وبخي والله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او زمونږ د دې میروزو په کندې کې د رحمان علي رورو یاره واقعي هم دا هم ډېره لویه صدمه ده ډېره صدمه ده د رحمان علي د دغه رورو او الله دې وبخي الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او الله یې فرمان علي نومې او الله یې د نو ټولو وارثانو له صبر ورکړي الله یې د نورو غمونو نه وساتي او د میروزو د کندي د سید ماما کور والا وفات شوی ده الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د بره خټ د مشتاق استاد خورم وفات شوی ده الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي هائی سکول کورونو جان بادر وفات شوی دی الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي د مکمل شاه ضرور د زړه اپریشن دی الله دې ولا شفا ورکړي او زمونږ دا ملګری لطیفه دا زمونږ دغه چې کوي دا ویډیو ټیپینګ کوي لطیف خان دا او اسد خان دا زمونږ د دوستان دي ملګري دي د ناقې د هغې والد صاحب بیمار دی هغې ته هم دعا کوي د زړه د اخلاص نه چې الله تعالی ولا روغ صحت ورکړي او الله شفا ورکړي ټولو مریضانو له الله روغ صحت ورکړي الله جی او یو ملګري دوه ماشومان یې داخلي کړي دي دعا کوي چې الله ولا شفا ورکړي پس پې کوي الله دې حافظانې الله دې حافظانې څوک چې بیماران دي او الله دې ولا روغ صحت ورکړي څومره چې بیماران دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي او شفا ورکړي جومات دې ملګرو کې دي او که په کورونو کې دي که په هسپتالونو کې دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي الله بې اولاد ول اولاد ورکړي چا چې نارینه اولاد دي الله نارینه اولاد ورکړي څوک چې څه قسمه پریشانۍ کې مبتلا دي الله پریشاني یې په خوشحالو باندې بدله کړي ډېر دوستان دي مونږ لالته بیټک ته راغلي دي چا ټیلیفونونه کړي دي ډېر زنانه ټیلیفونونه کوي نو په حاجاتو الله خبردار دی او په دې خلکو هم الله خبردار دی نو الله یې د ټولو حاجات پوره کړي او د هر قسم پریشانونو دی الله مونږ په امن و امان کې وساتي او الله دې مونږ له د خیر او برکت او د عافیت زندګۍ نصیب وګرځوي د جمعې د لومبي بانک وشي نو د ښځو او بالکل لومبي بانک چې وشي نو ښځې مونځ کولی شي یو ماشومه د نوم یې اقرا دی د ګردو بیماره ده الله دې وله روغ صحت ورکړي الله دې وله شفا ورکړي
او دی وی کور کې د اپریشن مسله ده، الله دې ولا روغ صحت او شفا ورکړي.